بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو نننی چې کوم درس ته کنه د 12 نمبر درس نو دا د اصطلاحات په اړه کې دی. یو څو اصطلاحات زده کول غواړي چې بیا ز په مخارجو کې یا خبره کوم یا په صفاتو کې یا ورپسې چې نور کم بحث دی چې بیا تاسو په دې پوهیږئ چې دی مطلب دا چې دی مدرس دی قاری س لفظ استعمال کو د دې مطلب څه دی. صحیح ده؟ خجی تاسو بجی زبرم پیجنی زیر بم پیجنی او پیش بم پیجنی دیتا با تاسو سوائے تاسو وای جیم زبر جا کنا دا زبر ده دیتا سوئی تاسو پا دیتا پا اردو کی زبر وائے دغرنگی دیتا ویلی کی گی زیر دغرنگی دیتا ویلی کی گی پیش. صحیح خدا یاد ساتے دا یاد ساتے دیتا تجوید پا اصطلاح کی ویلی کی گی فتحہ صوت ویلی کی گی فتحہ. دغرنگی دی زیر تا دا تجوید پا اصطلاح کی ویلی کی گی کسرہ. اگو ریخا زبر تا فتحہ وی زیر تا کسرہ وی او پیش تا ویلی کی گی ضمہ صوت ویلی کی گی ضمہ. نو دا یاد ساتے چی زبر تا فتحہ وی زیر تا کسرہ وی او پیش تا ضمہ وی چی دا تاسو یاد کے دا اعراب و حوالی سر زبر تا چی دی نصب وی زیر تا چی دی جر وی او پیش تا چی دی آغا رفع وی. خو خیر دا غی کو تاسو زدم نکے خو خیر داز دکے چی زبر تا فتح وی زیر تا کسر وی او پیش تا ضمہ وی دا بس دکول غوڑی. نو دا یاد ساتے چی بیا کم یعنی دا فتحہ دا چی بیا پا کم حرب دا پاس ہی کنا نو آغی حرب تا بیا مفتوح ویلی کی گی. ها دا کم حرب دا پاس چی فتحی لکه زه به ویم د جیم د پاسه فتحه ده کنه د جیم د پاسه فتحه ده نو دی جیم ته به مونږ څه وایو دا جیم مفتوح دی. ولی مفتوح دی؟ ځکه چې د پاسه پې فتحه ده نو چې د کوم حرف د پاسه فتحه وي نو هغه حرف ته به څه وایو هغه حرف ته به مونږ مفتوح وایو. دا به زده کوو. صحیح ده؟ ورپسې د کوم حرف د لاندې چې کسري نو آغی حرف تا بمونگا وایو مکسور. مکسور چی دا کم حرف دلانی کسری پا قرآن کی چی پا کم زی کم راشی چی دا یو حرف تا دا غی دلانی کسری نو دا اوز جیم دی کنا الکه دا جیم مکسور دی. ولی مکسور دی؟ دا زکه چې د دې دلانی کسره ده کنه په دې وجه دا جیم مکسور دی. نو په کم حرف دلانی چې کسره ته مکسور حرف وای او دی په کم حرف د پاسه چې ضمی نو هغې ته ویل کېږي مضموم. هغې ته څه ویل کېږي مضموم. دا کم حرف د پاسه چې ضمی هغې ته مضموم وي. دا جیم ولې مضموم دی؟ ځکه چې د پاسه پې ضمه ده. ښه جي نو دا جیم مفتوح دی ولې د پاسه پې فتحه ده. دا جیم مکسور دی ولی چې د پاسه په کسره ده د لاندې ته کسره ده. دا جیم مضموم دی ولی چې د پاسه په ضمه ده. نو دا تاسو په دې پوه شوئ کنه چې فتحه څه ته وایي او بیا مفتوح څه ته وایي کسر څه ته وایي او بیا مکسور څه ته وایي او ضمه څه ته وایي هغه بیا مضموم څه ته وایي. دا خو تاسو زده کړو. صحیح دا یاد ساتئ چې دا خو د دې انفرادي نومونه دي چې زبر ته فتحه وایي زیر ته کسره وایي پیش ته. د دې اجتماعي یو نوم دی چې دې ته مونږ ویلو حرکت. لکه فتحې دا زبر دی کنه دا حرکت دی دې ته حرکت وایي. دا زیر دی دې ته حرکت وایي. پیش دا یو حرکت دی. حرکت درې دي. حرکت څو دي؟ درې. زبر زیر پیش یعنی زبر زیر پیش دا درې حرکات دي. زبر ته حرکت وي زیر ته حرکت وي پیش ته حرکت وي یعنی فتحه حرکت ته کسره حرکت ده او ضمه چې ده دا حرکت ده. دې ته مونږ اجتماعي نوم د دې اجتماعي نوم څه دی؟ د دې دپاره چې یو اصطلاح استعمالوو نو دې ته ویل کېږي حرکت. هلکه د جیم د پاسه د څه حرکت دی؟ وي د فتحې. د جیم د لاندې د څه حرکت دی؟ وي د کسرې.
وی د جیم د پاسه د څه حرکت دی وی د ضمې نو دا دې ته حرکت وای صحیح ده زبر زیر پیش ته څه حرکت وای بیا چې دا حرکت په کوم حرف د پاسه وی کنه هغې ته متحرک حرف وای ها دا حرکت چې د کوم حرف د پاسه وي نو هغې ته څه وي متحرک لکه ګوره لکه زه اوس وایم سمعه سمعه خجی ګوره سین دا متحرک دی ولې د پاسه په حرکت د فتحې دی میم دا متحرک دی ولې چې لاندې ته حرکت راغلی دی کنه او هغه حرکت د کسرې دی عین دا متحرک ته کوڅه دی متحرک دی ولې د پاسه په حرکت راغلی دی او حرکت د فتحې دی دا اجتماعي نوم زه تاسو ته وایم چې دا اصطلاح استعمالیږي زه دغه کې په تجوید کې علم التجوید کې نو صحیح ده دا سین متحرک دی میم متحرک دی عین متحرک دی خو کو چېرته بیا ځان نه خبره کې نو د فتحې حوالې سره دا سین مفتوح دی د فتحې ځکه چې د سین د پاسه فتحه ده نو دا مفتوح دی میم کو انفرادي خبره کې نو دا میم مکسور دی ولې چې لاندې ته کسره ده عین لکه مثال اسه بدلته به زمر وړو اگر چې راځي نه سمعه به وګو سمعه دا سین مضموم دی ولې کې انفرادي خبره کې دا ځکه چې د سین د پاسه ضمه ده نو دا مضموم ځکه دی نو سین متحرک هم دی اجتماعي نوم سین متحرک دی میم متحرک دی او عین متحرک دی عین ان شاء الله زما د رب نومې دي تاسو به په دې باندې خو کلی طریقې سره پوه شوي صحیح اوس یو بله تاسو به غړندې وایې که نه مونږ څونه پښتو ویونکي ولدي نو دی یو لفظ استعمالی چې هغې ته مونږ وایو غړندې څه ورته وایو غړندې دغه غړندې چې دی که نه نو دا خو مونږ په پښتو کې وایو خو یاد ساتئ چې د تجوید په زبان کې دې ته څه ویل کېږي دا دې ته څه وایي دې ته ویل کېږي د تجوید په زبان کې سکون څه ورته ویل کېږي سکون لکه ګوره أخرج اوس دلته أخرج دا غړندې راغلی دی موږ ته لکه غړندې وایو خو یاد ساتئ چې دې ته به نن د پس غړندې نه وایو ځکه چې موږ علم التجوید زده کوو د تجوید علم زده کوو نو د تجوید د علم التجوید دا اصطلاح ده د دې په باره کې چې دې ته موږ سکون وایو دې ته موږ څه وایو سکون نو دا به زده کول غواړي دې ته څه وایي غړندې به نه وایو دې ته ویل کېږي سکون خو بیا دغه سکون چې کوم د حرف د پس وي که نه نو هغې ته ویل کېږي ساکن ګوره د ښه د پاسه څه شی دی وی سکون دی ځکه دې ته سکون وایي صحیح اوس چې دا سکون د کوم حرف د پاسه وي هغې حرف ته چې دی ساکن حرف وایي هغې حرف ته څه وایي ساکن حرف وایي لکه ګوره دلته ښه د پاسه سکون راغلی دی که نه نو دا ساکن حرف دی دا څه دی ساکن حرف ولې ساکن حرف ولې دی ځکه چې د ښه د پاسه چې دی سکون راغلی دی که نه نو دې ته ساکن حرف وایي نو په دې وجه متحرک هم تاسو زده کو او تاسو چې دی سکون او ساکن هم زده کړه دغه رنګې بیا یو بله اصطلاح ده مونږ وایو که نه شد دې ته مونږ شد وایو شد لکه زه ګورو لیکم بوریزه نو ګوره دلته د را د پاسه شد راغلی دی دې ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي تشدید دې ته څه ویل کېږي تشدید دا دې ته خو موږ شد وایو ټیک ته به شد هم صحیح دی خو لکه دې ته د تجوید په اصطلاح کې تشدید ویل کېږي څه ورته ویل کېږي تشدید او بیا چې کوم دا شد یعنی دا تشدید چې د کوم حرف د پاسه یي که نه نو هغې ته به مونږ وایو مشدد څه به ورته وایو مشدد ګوره چې دې ته ویل کېږي دغې علامت ته دغې شکل ته ویل کېږي تشدید خو دغه تشدید چې بیا د کوم حرف د پاسه وي نو هغې حرف ته به مونږ مشدد حرف وایو لکه دلته را مشدد حرف دی ولې مشدد حرف ځکه دی
چې الته د را د پاسه شد راغلی دی نو دا را ځکه مشدده ده یعنې دې را ته به مونږ وایو چې دا مشدد دی صحیح تاسو اوس یو خبر وکړئ چې دا را مشدد دی نو دا را خو نو ګوره په څو اعتباراتو سره دا را ګوره یو اعتبار سره دا را مشدد دی یو اعتبار سره دا را مکسوره ده او په یو اعتبار سره دا را چې دی متحرکه ده په دې خبرو ورسېدی که نه چې د پاسه په تشدید راغلی دی نو د تشدید په اعتبار سره دا را مشدده ده یعنی دا مشدد حرف دی را د لاندې کسره راغلی ده نو انفرادي خبره چې د کسرې کې د را حوالې سره نو دا را مکسورم ده ولې چې د را د لاندې حرکت د کسرې راغلی دی یعنی مطلب کسره راغلی ده او دا را متحرکم ده یعنی دا را متحرک حرف دی ولې متحرک حرف ته د څه د وجې وې ځکه ورته متحرک وایو چې د را د لاندې حرکت راغلی دی او هغه حرکت د کسرې دی یعنی حرکت ته لاندې راغلی دی د حرکت د وجې ورته متحرک وایو صحیح ګوره دا با چې دی دا مضمومه ده ولې چې د پاسه پې ضمه راغلی ده خو دا با متحرکم ده ولې چې د پاسه پې حرکت راغلی دی او هغه حرکت د ضمې دی خو دغه رنګ نو مثال ما سره یو قسم هغه دغه مو کړله اجرا مې ورسره وکړله دا زا ده دا زا دا چې دی متحرکه ده ولې ځکه متحرکه ده چې د پاسه پې چې دی حرکت راغلی دی د څه حرکت راغلی دی د فتحې نو د فتحې حرکت حوالې سره بیا د زا مفتوح هم شوه انفرادي خبرې چې کې نو ګوره دا اصطلاحات چې کوم دي دا به زده کول غواړي ښه دا به زده کول غواړي نو زما د رب نه امید دی چې تاسو به په دې خبرو باندې پوه شوي او دا څه دونه ګران سبق خو نه خو بیا هم د دغه اصطلاحاتو ځکه چې زه بیا ګورم په مخارجو کې یو ځای کې زه ووایم چې یا په درې قسمه ده نو زه به وایم چې یا مده یا غیر مده یا زه ووایم چې یا لینا یا غیر لینا یا زه ووایم چې یا متحرکه یا زه ووایم چې یا ساکنه نو تاسو یا زه ووایم یا مشدده یا زه ووایم یا مکسوره یا زه ووایم یا مفتوحه یا زه ووایم یا مضمومه کو دا الفاظ د دې نه مخکې ما استعمالول نو کو کم کس ابتدایي ای خو پې نه رسېدل خو اوس به پرې رسېږي ګوره زه اوس وایم که نه یا مضمومه د ستا ذهن ته خبره لاړه یا مضمومه څه ته وایي چې د یا د پاسه ضمه زه وایم ګوره یا مفتوحه ستا ذهن ته خبره لاړه ولې چې تا زده کړه یا مفتوحه څه ته وایي چې د کم یا د پاسه فتحه وه بس هغې ته یا مفتوحه وایي ښه جي او دغه څه ته ویلې کېږي یا مکسوره چې د کم یا د لاندې کسر یا ته چې دی مکسوره ویلې کېږي یا مکسوره ویلې کېږي کو هغه د حرف کو هر یو حرفي لکه هغې ته دغه ویلې کېږي د هغې حرکت حوالې سره یا متحرکه یا متحرکه څه ته وایي چې هغې باندې د پاسه حرکت وي بس دې ته متحرکه وایي سکون څه ته وایي غړندي ته وایي زه تپوس کوم چې ساکن حرف څه ته وایي بس تا به ذهن ته خبره ډایرکټ لځي چې یا ساکنه څه ته وایي چې دا کم یا د پاسه سکون وي هغې ته یا ساکنه وایي او دغه رنګې داسې یا مشدده څه ته وایي یا مشدده دې ته وایي چې کم یا د پاسه شد وي تشدید وي هغې ته یا مشدده وایي نو دا هغه اصطلاحات دي چې دا پکار دي او یو بل پاتې شو زمانه مونږه دو زبر دو زیر دو پیش دا خو به تاسو اورېدلي که نه دو زبر دو زیر او دو پیش تاسو به دا اورېدلي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو تنوین د تجوید په اصطلاح کې دې ته مونږ تنوین وایو لکه ګوره ابدن ابدن نو ابدن دا دال د پاسه چې دا کم دو زبر راغلی دی دې ته تنوین وایي صحیح دې ته څه ویلی کېږي تنوین یا په بل ځای کې یو ټکی راغلی دی چې هلته دوه ضمې دي نو بس هغې ته تنوین وایي نو دو زبر دو زیر او دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش دې ته څه ویلی کېږي دې ته تنوین وایي دا تنوین دې ته د تجوید په اصطلاح کې ویلی کېږي خو دا یاد ساتئ چې دغه تنوین په کم حرف باندې وي که نه هغې حرف ته منون وایي هغې حرف ته څه حرف وایي هغې ته منون حرف وایي منون هغې ته څه وایي منون لکه ګوره دا دال منون دی زه وایم دا دال منون حرف دی ته به ویې ولې جي دا ورته ځکه منون حرف یم چې تاسو وګورئ که نه
ما وی چې منون هغې ته وي منون حرف چې د د پاسه تنوین وي نو که هغه دو زبري او که دو زیري او که دو پیشي نو بس هغې ته منون حرف وي. دلته دلته پاسه دو زبر راغلی دی نو دا منون حرف دی. پوه شوې دا منون حرف شو. نو تاسو دا هم زده کړو چې تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وي او دغه دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش یعنې دغه تنوین چې د کوم حرف د پاسه راشي نو دې ته بیا ویل کېږي منون حرف. دا به یادول غواړي. زما د رب امید تاسو به په دغه اصطلاحاتو باندې پوه شوي یې. نور هم داسې ډېر اصطلاحات شته دی خو بس هغه اصل کې د هغې خپل یو سبق وي د هغې خپل یو ټایټل دی نو هغه به بیا هغې کې زه تاسو ته باقاعده ښه مزیدار تفصیل د هغې کوم وضاحت سره په مثالونو به تاسو زه بیا پویم. خو دا اصل کې استعمالیږي په دې مخارجو کې د هغې په مشق زه استعمالوم. دغه رنګې په صفاتو کې چې بیا څوک د هغې تعریف کوي بیا زه د هغې مثال ورکوم نو زه به ویم چې دا مشدده حرف دی زه به ویم چې دا چې ساکن حرف شو زه به ویم چې دا متحرک نو تاسو به پې پوهېدی نه. نو د هغې د وجې دا اوس په د مخارجو په د مینځ کې چې دی دا درس درکو 12 نمبر درس دې باره کې شو. حالانکې دا په کار مونږ نه ده و چې دا مونږ مخکې یعنې مطلب لومبی درس دویم دریم کې دا مونږ ویلي وو. په خپلو خصوصي دعاګانو کې مو یاد ساتئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.